बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लिक एसिडना न्यूक्लिक एसिड دا موږ سره د نیوکلیوټاید نه جوړ شي یا موږ داسې ویلی شو چې نیوکلیوټاید دا موږ سره بلډینګ بلاکس دي د نیوکلیک اسیدونو. موږ سره د امینو اسیدونو سیکوینس په هر پروتین کې څنګه که حجره کې مون هر یو پروتین کې امینو اسید سیکوینس واخلو دغه ترتیب او د هر یو آر ان ای رایبونیوکلیک اسید د نیوکلیوټاید سیکوینس واخلو نو دغه دواړه چې د پروتین کې د امینو اسیدو سیکوینس یا پر ان ای کې د نیوکلیوټایډو دغه سیکوینس دغه ترتیبي دا موږ سره څوک سپیسیفای کوي د ډي ان ای سیکوینس. ډي ان ای کې چې د نیوکلیوټایډو کم سیکوینس دی هغه موږ ته د آر ان ای سیکوینس خی او آر ان ای سیکوینس چې دی دا موږ ته د امینو اسید سیکوینس خی په پروتینز کې. اوس د ډي ان ای هغه برخه دا د ډي ان ای هغه برخه چې پاغي کې د یو بیولوژیکی محصول د سینتیز د لپاره معلوماتي څنګه کاغه پروتینی بیولوژیکی محصول چې کوم دی کې شي هغه پروتینی کې دی شي هغه آر ان ای نو د ډي ان ای هغه برخه ته موږ جین یو ان جین کې دا موږ سره د ډي ان ای هغه برخه ده چې د فعال بیولوژیکی محصول اگر که پروتین یا آر ان ای داغه د جوړېدو معلومات پاږي چې داسې ترتیب سره دی باید جوړ شي. په حجره کې په زرهاو جینونه نو ندې لامل به ډي ان ای مالیکول به موږ سره ډېر لوی نو د ډي ان ای کارت شه دی چې یو خو موږ سره معلومات باید سٹور کی او بلې باید موږ سره انتقال کی. دا فنکشن د چا دی د ډي ان ای دی هم معلومات سٹور کول او هم انتقالول د ډي ان ای کار. نو دا نیوکلیک اسیدونه موږ سره دوه قسمه شو دا یو موږ سره ډي ایکس رایبونیوکلیک اسید شو او یو موږ سره رایبونیوکلیک اسید شو. یو ډي ایکس رایبونیوکلیک اسید شو یو رایبونیوکلیک اسید شو. موږ سره نیوکلیک اسیدونه دا عضوي مرکبات دي چې د حجرې په داخل کې دي او دا دوه ډوله دي یو د ډي ایکس رایبونیوکلیک اسید او یو د رایبونیوکلیک اسید. رایبونیوکلیک اسید دا ا ده لکه ډي ان ای موږ سره په هسته کې او آر ان ای زیاتره موږ سره په سایټوپلازم کې او لږ مقدار ډي ان ای دا په کلوروپلاست کې می او دا په مایټوکانډریا کې می. نیوکلیک اسیدونه د پروتین د سینتیز د لپاره مهم دي ذمہوار دي. پروتین چې موږ سینتیز کوو د دې لپاره ضروري شی د نیوکلیک اسیدونه دي.
او نیوکلیک اسیدونه موږ سره ارسی چې کوم کانسټیټیوشن دی ترتیب دی یا ارسی کوډینګ پاغي کی او همدغه ارسی شیان چې دي نیوکلیک اسیدونه موږ سره د مور او پلار نه انتقالي بچو ته نو ډي ان اے په دې کې ټول نه مهمه ده ډي ان اے کاپی جوړیږي ډي ان اے کومه مثلا ټرانسکرپټ شي ټرانسلیټ شي صحیح ده نو موږ سره آر ان ایز دا غینه جوړیږي همدغه آر ان ایز بیا په پروټین کې موږ سره برخه اخلي نو که د ډي ان اے موږ ریپلیکیشن وشو نو ډي ان اے خپل ډي ان اے ځان ته جوړي د خپل ډي ان اے کاپیان ځان سره جوړي که د ډي ان اے ریپلیکیشن وشي نو ریپلیکیشن مطلب نه د خپل ځان کاپی جوړول صحیح نو ډي ان اے جینوم دی صحیح ده جینیټک انفارمیشن په دې کې دي کدا کاپی شي نو موږ سره موږ خپل ډي ان اے جوړي کدا ټرانسکرپټ شي یعنی ډي ان اے کوډ ویل او هغه ټرانسفر کور میسنجر آر ان اے ته دې ته موږ ټرانسکرپشن یو نو ډي ان اے کوډ د کدا ټرانسکرپټ شي ډي ان اے خو ډبل سټرین دی نو کدا ټرانسکرپټ شي صحیح ده او دا موږ ټرانسفر کیږي میسنجر آر ان اے ته دا دیتا ټرانسکرپټومي وای میسنجر آر ان اے کاغه بیا ترجمه وکي د میسنجر آر ان اے هغه موږ ټرانسلیټ کو وای پیژنو نو هغه موږ پیژنو د نیوکلیوټاید د سیکوینس نه هغه موږ ته معلومات راکړي د امینو اسیدو باره کې او هغه نه موږ سره جوړیږي پروتین نو ډي ان اے اول ټرانسکرپټ کیږي هغه میسنجر آر ان اے جوړیږي میسنجر آر ان اے به هغه پروتین ته بدلیږي نو ډي ان اے کار چې د ایکسپریشن او د جینیټیکی موادو انتقال دا ډي ان اے کار دی اوس ریپلیکیشن موږ هلته وی چې ریپلیکیشن شته وایي ریپلیکیشن موږ سره هغه پروسه ده چې په هغې کې ډي ان اے د خپل ځان کاپیانې جوړوي ټرانسکرپشن چې دی دغه پروسه ده چې په هغې کې ډي ان اے د ډي ان اے جینیټیک کوډ چې دی دا لوستل کېږي ایزري او دا موږ انتقالو میسنجر آر ان اے ته د آر ان اے ډېر ډولونه دي چې یو پکې میسنجر آر ان اے ده دا موږ سره منځنۍ مرحله ده د پروټین ایکسپریشن ट्रांसलेशन का अर्थ है ट्रांसलेशन कोम प्रोसेस दे दा प्रोसेस है چې پای کې جینیټیک کوډ چې د پروتین ته بدلول کیږي دا موږ ट्रांसलेशन یو او دا موږ سره د جین ایکسپریشن جین ظاهر والی اخرنه محصول دی د ډي ان اے سیکوینس کوډ چې دی د میسنجر آر ان اے سیکوینس دی چې دا د ډي ان اے چې کوم سیکوینس کوډي دا به د میسنجر آر ان اے او میسنجر آر ان اے به د پروتین د پاره سیکوینس نو نیوکلیوټاید موږ سره بلډینګ بلاک شو د نیوکلیک اسیدونو نو موږ سره به نیوکلیک اسید دوه قسمو یو ډي ان اے وا یو آر ان اے وا آر ان اے موږ سره ډېر کارونه کوي او مختلف ډولونه دي موږ سره په حجرو کې یو ته موږ राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए دا موږ سره राइबोसोम्स کې دا राइबोसोमल आरएनए دا په राइबोसोम्स کې او دا موږ سره د پروتین سینتیز په مخ وړي یا عمل ته د پروتین سینتیز تر سره کیږي
رایبوسومل RNAs دا موږ سره د رایبوسومز یو جزء یو کمپلیکس چې هلته موږ سره د پروټین سینتیز پر مخ سي میسنجر RNA چې mRNAs باندې ښودل کیږي دا موږ سره جینیټیکي مواد د یو یا د څو جینونو نه رایبوسوم ته وړي میسنجر کنه پیغام رسون کې نو دا جینیټیکي مواد د یو جین یا د څو جینونو چرته انتقالي رایبوسوم ته او ट्रांसफर RNA صحیح ده دا ما سره د میسنجر RNA معلومات ترانسلیټ کوي څنګه ترانسلیټ کوي د امینو اسیدو سیکوینس ته امینو اسیدو سیکوینس ته نو موږ سره د نیوکلیک اسیدو یا نیوکلیوټایډز فنکشنز چې دی نو نیوکلیک اسید موږ سره څه شو دا موږ سره پالیمرز دي د چا د نیوکلیوټایډ نو یو کار یې لږه مخکې چې موږ ویل چې جینیټیک انفارمیشن سٹور کول جینیټیکي معلومات دا ذخیره کول دا کار د چا دی د ډي ان اے دی به دغه جینیټیکي مواد انتقالول چاته میسنجر RNA ته صحیح ده بیا دغه پروسس کول د جینیټیکي معلوماتو دا رایبوزایمز دي RNAs دي او پروټین سینتیز کې موږ سره ترانسفر RNA او رایبوسومل RNA چې دا موږ سره برخه اخلي همدارنګه نیوکلیوټایډ موږ سره دا موږ سره د انرژي په میټابولیزم کې برخه اخلي صحیح ده انرژي چې په کار میټابولیزم لپاره انزایم کوفاکټورونه دي NAD+ او NADP FAD او همدارنګه د سیګنالونو په انتقال کې بدلول را بدلول کې چې هغه سایکلیک AMP دا از سنگل میسنجر استعمالېږي نو دا موږ سره د نیوکلیوټایډز کار نو کوس منګه نیوکلیوساید نیوکلیوټایډ نیوکلیک اسید ته بیا کتنه وکړو نو په نیوکلیوسایډز کې شوګر او بیس صحیح ده شوګر او بیس په نیوکلیوټایډ کې شوګر سره او فاسفیټ ګروپ هم اضافه راغلي نیوکلیوټایډ او کله دې ز پالیمر جوړ کما د نیوکلیوټایډ ز پالیمر جوړ کما ما سره نیوکلیک اسید راځي نو ګوره دای بیس شوګر فاسفوډایسټر به فاسفوډایسټر بیا د شوګر سره نخته نو دا موږ سره یو نیوکلیوټایډ شو دا بل شو دا بل نو دا موږ سره څه شو نیوکلیک اسیدونه اصل کې موږ سره د نیوکلیوټایډ پولیمر دی د نیوکلیوټایډ پولیمرز دی نیوکلیوټایډ کوم غریات کو نو نیوکلیوټایډ موږ سره درې شای نه جوړ دي یو نایتروجنی قلوینه پینتوز شوګر نه او فاسفیټ نه نیوکلیوسایډ موږ سره دوه شای نه جوړ دي نایتروجنی قلوینه او پینتوز شوګر نه همدارنګه کاربن او نایتروجن اتومونه په نایتروجنی قلوی کې په سایکلیک فارمیټ کې هغه نومي خودنه کیږي مثلا دا موږ سره پیرامډین کې موږ یو د دې نه شروع کوو صحیح ده یو او بیا 2 3 4 5 شپږ او د دې یو 2 3 4 5 شپږ بیا واته نه او د کاربن پینټوس کې د کاربن چې د په پرایم خودل کیږي یو پرایم دو پرایم درې پرایم څلور پرایم 15 پرایم زبر باندې خودل کیږي نو کوم وګورو زیاده نیوکلیوټایډ کو ګورو نو نیوکلیوټایډ موږ سره څنګه دی یو پینټوس شوګر دی پینټوس شوګر
په الف پرایم بیټا والا د باندې په پیورین یا پیرمیډین بیسي او په پنځم کاربن باندې موږ سره فاسفیټ ګروپ وي پنځم کاربن باندې چې موږ سره فاسفیټ ګروپ نو دا موږ سره څه شو نیوکلیوټاید شو او کچرته فاسفیټ ګروپ نه پینټوز شوګر دی هغه سره قلوي نقطه ده په 1 پرایم بیټا باندې بیټا 1 پرایم باندې او فاسفیټ ګروپ نه نو دا موږ نیوکلیوساید فاسفیټ ګروپ موږ سره کوم واخلو دا منفي چارج دی په خنثا پیچ کې او تیزابي دی نو هایدروجن آینز به ور کړی خپل منفي شو او دا موږ سره په پنځم موقعیت باندې د پنځم پرایم موقعیت باندې دا نخلي نیوکلیک اسیدونه څنګه جوړیږي اوس نیوکلیک اسیدونه داسې جوړیږي چې پنځم پرایم ټرای فاسفیټیز صحیح ده پنځم پرایم باندې ټرای فاسفیټیز د نیوکلیوټاید چې راځي ای ټی پی دا چې هلته به درې فاسفیټ وي جی ټی پی دا ټي ټي پی دا او سی ټي پی دا نو په دې کې دوه په دریو کې د دوه فاسفیټ چې دي دا موږ سره نیوکلیک اسید لپاره استعمالېږي نو دې مطلب دا دی چې موږ سره په نیوکلیک اسید کې یو فاسفیټ ګروپ وي صحیح ده نو پر نیوکلیوټاید یو فاسفیټ ګروپ یې موږ سره په نیوکلیک اسید کې او په ای ټی پی او جی ټی پی او ټي ټي پی او سی ټي پی کې درې فاسفیټ ګروپونه د پنځم پرایم سره او په ځینې وخت کې فاسفیټ ګروپونه کې شي د پنځم پرایم نه بغیر په نورو ځایونو کې موقعیت ولري نو نایتروجنی کلوي چې موږ سره بیا پیرمیډین یا پیورین دا هیترو اتومي مالیکولونه دي چې نایتروجن لري او تقریبا پلینر دي سطحي مالیک جوړښت لري او یو وی چې 250 نه 200 پورې یو وی نور چې دا جذبي دا پیرمیډین شو چې شمیره دیز نور کول کیږي او پیورین شمیره د دیز نور کول کیږي پیرمیډین بیسس چې د موږ سره درې دي سایټوسین اډینین ګوانین چې دا موږ سره په ډي ان اے ورنه کې تایمین یوازې په ډي ان اے کې او یوراسیل یوازې په ار ان اے کې دا نو سایټوسین موږ ویلې شو سایټوسین په دواړو کې هم ډي ان اے کې هم ار ان اے کې تایمین یوازې ډي ان اے کې یوراسیل یوازې په ار ان اے کې او دوی ټول چې دي د هایدروجن بانډ ډونر او ایکسپټرز دي یعنی دوی هایدروجن بانډونه جوړوي او په پیچ کې دوی خنثی دا اډنین دی دا بل ګوانینز دی دا پیورینز دی سایټوسین دی چې دا پیرمیډینز دی تایمین دی همدارنګه یوراسین دی تایمین یوازې په ډي ان اے کې یوراسین یوازې په ار ان اے کې نو کدا موږ نیوکلیوټاید او نیوکلیک اسید نوم خودن تراشو نو موږ سره پیورینز کوم سره واخلو نو موږ سره اډینین دی ګوانین او دا خپل دوه قسمه نیوکلیوساید لري چې یو ته موږ اډینوسین یو او بل ته موږ ډي ایکس اډینوسین یو ګوانوسین دی یو بل ډي ایکس ګوانوسین دی او کوم موږ د دو نیوکلیوټاید واخلو نو به موږ ته اډینلیټ یو ډي ایکس اډینلیټ ګوانلیټ ډي ایکس ګوانلیټ پیورینز کې دا پارینه کې او چې کله ډي ایکس ټکی راغی دا ډي ان اے کې او دا به کې بیا ډي ایکس دین بیا ډي ان اے کې پیرمیډینز موږ سره نو سایټوسین دی خپل او چې نیوکلیوساید شو دي ته موږ سایټډین یو او نیوکلیوټاید ته موږ سایډیلیټ یو یوازې پارینه کې او ډي ایکس سایډډین همدارنګه ډي ایکس سایډیلیټ دا په یوازې ډي ان اے کې ډي ایکس راغی ډي ان اے کې تایمین چې تایمډین یا ډي ایکس تایمډین او نیوکلیوټاید ته موږ تایمیډایلیټ یا ډي ایکس تایمیډایلیټ او ډي ان اے کې یوازې یوراسیل یوراډین دی
प्यूरिडाइलेट दे न्यूक्लियोटाइड او دا موږ سره رني کم پنټوز شوګر چې دی کوم الډیهایډ واخلو نو دا ډیسل سره نه دی وای کوم طرف باندې دی او د دې کومه کړي سټرکچر جوړ کونو دا بیٹا فیورونوز دی ځکه چې دا وای چې موږ سره اپر پوزیشن کې دی دغه کاربن چې دی مثلا دویم کاربن دا کله اگزوم کې دی شي او انډوم کې دی شي صحیح ده C2 چې دی دا په اگزوم کې دی شي او C2 موږ سره انډوم کې دی شي 5 فیزیشن ته نو deoxyribonucleotides چې دی نو باید موږ ته 2 لیټر کوډم معلومي او 4 لیټر کوډم معلومي نو دا موږ سره deoxyadenylate د چې مخکې موږ ویلو او د بل نوم deoxyadenosine 15 پرایم مانوپاسپیټ دی او د DA او DMP د کوډ دی نیوکلیوساید ته موږ deoxyadenosine یو پاسپیټ ګروپ سره نه همدارنګه deoxyguanosine 15 پرایم مانوپاسپیټ او د کوډونه چې موږ سره DGMP और deoxyguanosine the nucleoside the phosphate no हमदारंगे deoxythymidylate the deoxythymidine the 15 prime monophosphate और the 2 code और 4 code system the और double deoxysidylate the deoxycytidine 15 monophosphate और the 2 code और 3 code the और को nucleoside चमू आखलो दा deoxycytidine the नो दा मंग सारा deoxyribonucleotides हो या deoxyribonucleosides हो हमदारंगे ribonucleotide ची मंग सारा नो दा adenylate देखिए deoxytecanerazi adenosine 15 prime monophosphate guanylate guanosine 15 monophosphate pyridylate uridine 15 prime monophosphate और cytidine साइडिलेट या साइटिडीन 15 प्राइम मोनोफॉस्फेट सही ना और न्यूक्लियोसाइड है साइटिडीन यूराडीन गुआनोसिन एडेनोसिन छे दाखिल किए कदा मंगा मंगसरा जिनी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ने सही ना नुदा एडेनोसिन 5 monophosphate दे खुदल द एडेनोसिन 2 monophosphate दे 2 बांधे मासर phosphate ग्रुप दे सही ना दल द एडेनोसिन 3 बांधे दे और दल द 2 3 बांधे दे नमो वैल्यू चे राइबोस की मासरा द phosphate द पारा 3 zain दी यो मु सरा 2 prime दे यो 2 prime दे यो 3 prime दे 5 prime دی دا ځایونه ما سره دي دې ځایونو کې مونږ کولای شو چې فاسفیټ ګروپونه اوسل شي په ډیاکسي کې نو دیو جنا 5 باندې مش راغی 2 prime باندې راغی 3 باندې مشتا درونه موکیتونه او 2 3 باندې به سایکلیک دی چې دې ته مونږ سایکلیک एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट नو न्यूक्लियोसाइड में सारा कार्बोहाइड्रेट और बेसी सीधा राइबोन्यूक्लियोसाइड 2 deoxyribonucleoside नो दामंग सारा एडेनोसिन दे सिर्फ राइबोन्यूक्लियोसाइड दे सही ना और द्वयम पोजीशन बांधे आया OH दे के H दे तो द्वयम पोजीशन बांधे OH ही और बे एडेनोसिन दे और द्वयम पोजीशन बांधे H ही बे 2 deoxyadenosine दे अंदारेंगी दा guanosine शो और 2 deoxyguanosine दा टोल मंग सारा चीज़ दा न्यूक्लियोसाइड्स दी अंदारेंगी साइटिडीन थाइमिडीन यूराडीन और 5 methyl cytosine 5 methyl cytosine दिल दा cytosine की पिंजम आने वाला शे दे मिथाइलम दे नो असल की जमंग सिर्फ दाव छे दागा पोजीशन चे दे दा वमंग सारा बीट है सही ना नो 1 प्राइम चे दे दा बा नाइट्रोजन सरोसली
न्यूक्लियोटाइड्स کې صحیح ده نو دا خو نیوکلیوساید شو موږ سره دا څه شو نیوکلیوساید شو ځکه چې بیس دی دا بیس شو او دا زموږ OH د فاسفیټ ګروپ سره نشته دی خو که دې OH سره یو فاسفیټ ګروپ راشي نو بیا موږ سره نیوکلیوټاید شو صحیح ده نو دا نیوکلیوټاید دی موږ سره دې کې دو فاسفیټ ګروپونه دي او دې کې درې فاسفیټ ګروپونه دي دا NDP ده صحیح نیوکلیوټاید ډایټ فاسفیټ دی دا NTP دا نیوکلیوټاید ټرای فاسفیټ دی او دا رایبو نیوکلیوټاید دی چې یوازې یو فاسفیټ لري نو که ګلوکوز دی مثلا نو موږ ATP هغه سره یو ځای کړو نو موږ سره جوړیږي ګلوکوز 6 فاسفیټ او ATP بدلیږي په شی باندې ADP هغه نیوکلیوټاید دی اډینوسین ډای فاسفیټ شو موږ سره او په دې کې موږ سره M آینونه چې دي دا برخه اخلي لکه مګنیزیم همدارنګه ATP دا او کوم سره ایډینایل سایکلیزي نو دو فاسفیټ لري کې موږ سره سایکلیک AMP باندې بدلېږي او سایکلیک AMP کوم هایدرولیسیس کو نو به ایډینوسین مانو فاسفیټ باندې بدلېږي همدارنګه ګوانیسین ټرای فاسفیټ دی او کوم ګونالیټ سایکلیز کوم سره انزایمي نو P2O7 لري کې دو فاسفوریک ګروپونه او سایکلیک AMP باندې بدلېږي دا 3-5 ترمنځ دغه باند دی 3 پرایم او 5 پرایم ترمنځ اګه دای هایدرولیسیس کوم سره GMP راځي نو ATP بیا موږ سره په بایو انرژیټیک کې ډېر مهم رول لري صحیح ده یو ATP کې ADP ته وړي یو بای فاسفیټ ګروپ HPO42 ګروپ نو دا تقریبا 1 کیلو کیلوري انرژي چې ده یا 1.4 کیلو کیلوري پر مول انرژي موږ سره چېږي آزاديږي نو فاسفوډایسټر چې موږ سره دغه ګروپونه کوم واخلو دا دریم کاربن باندې چې کوم OH دی دا د بل فاسفیټ سره نخلي او پنځم کاربن باندې چې کوم OH دی دا د بل فاسفیټ سره اون خطو به دغه فاسفیټ دغه نیوکلیوټاید د بل نیوکلیوټاید سره چې نخلي نو 3 پرایم 5 پرایم سره باندې خلي صحیح ده 5 پرایم او 3 پرایم ترمنځ باډي کوي صحیح ده یو نیوکلیوټاید 15 پرایم او د بل نیوکلیوټاید د 3 پرایم نو د یو نیوکلیوټاید 15 پرایم سره چې کوم فاسفیټ ګروپ دی هغه به وصلېږي د دریم پرایم سره چې کوم OH دی نو دوی ترمنځ کوم دا یو نیوکلیوټاید واخلو دا یو نیوکلیوټاید واخلي موږ سره دا یو نیوکلیوټاید شو او دا بل نیوکلیوټاید شو نو 15 پرایم او 3 پرایم د 15 پرایم کې فاسفوریک ګروپ او 3 پرایم کې OH ګروپ دوی یو ځای کېږي د یو اوبو مالیکولوزي او موږ سره چې د اولیګو نیوکلیوټاید یا دا جوړي یا پولی نیوکلیوټاید جوړي صحیح ده دا نیوکلیوټاید شو موږ سره اولیګو نیوکلیوټاید نو موږ سره پنځم نه درېمه اوس بره چې بیا راغی پنځم باندې بیا موږ سره فاسفیټ ګروپ دلته دی نو دغه فاسفیټ ګروپ بعد د بل نیوکلیوټاید د دریم سره وصلي پیدا دا بچا سره وصليږي دریم سره وصلي نو کدی ته موږ وګورو چې دا نو دلته موږ سره درې شو او دلته موږ سره چې راغی 5 راغی نو درېونه 15 په لوته نو لاندې ما سره دریم دی بره 15 لاندې دریم بره 15 لاندې دریم بره 15 نو منګه کو چپ نه خي طرف ته لیکو چې دا نو منګه با 15 نه شروع کو او درې ته وځو 15 نه شروع کې درې خواته وځو
بل نیوکلیک اسید کې به ا ټی خپل منځ کې نخلي اډینوسین د تایمین سره او سایټوسین او ګوانوسین چې دی دوی خپل منځ کې بانډینګ جوړي نو اډینوسین او تایمین ا ټی خپل منځ کې سی جی خپل منځ کې نو کوم دویمی یا डी एन ए استمنګ راشو څنګه डी एन ए ته نیوکلیک اسید کې डी एन ए ته نو डी एन ए موږ سره ډبل سټرین دی یا ډبل هیلکس دی ډبل سټرین دی چې پای کې اډینین تایمین سره او سایټوسین د ګوانوسین سره نخلي پولی نیوکلیوټایډز لکه څنګه چې مخکې من خبره وکړه چې پولی نیوکلیوټایډ کومنګا څو نیوکلیوټایډ یو ځای کړو نو موږ ته پولی نیوکلیوټایډ راکوي او دا پولی نیوکلیوټایډ چې یو ځای کېږي یا نیوکلیوټایډ چې یو ځای کېږي دا 5 پرایم فاسفیټ ګروپ د بل نیوکلیوټایډ 3 پرایم د او ایچ سره یو ځای کېږي او کوم اشتراکي اړیکه چې جوړوي هغه ته موږ فاسفوډایسټر لینکیج یو څه فاسفوډایسټر لینکیج دی ته ویل کېږي او دا نیگیټیو چارج موږ سره یې فاسفوډایسټر اړیکه چې دا منفي چارج لري डी एन ए बिग बोन چې دا ډېر سټیبل دی نو डी एन ए बिग बोन ډېر سټیبل دی او هایدرالیسس د پاره انزایمونو ته شي اړتیا وي چې هغه ته موږ डी एन ए زیو ار ان ए बिग बोन چې دا سټیبل نه دی په بو کې ار ان ए تقریبا 100 کلونو لپاره پاتې کېدی شي خو په حجره کې میسنجر ار ان اے چې دی په 100 ساعته کې تجزیه کېږي خطي پولیمرونه دي خاخونه نه لري موږ سره او د هغې ډایرکشن چې دی د 15 نه ان چې دی دا مختلف دی د درېیمې برخې نه ځکه 15 باندې چې دی فاسفیټ ګروپ دی 15 پرایم باندې او درېیم باندې تا سره او ایچ دی ٹھیک ده نو موږ چې کله سیکوینس ریډ کوو ترتیب د نیوکلیوټایډونو د 15 پرایم نه موږ زو 3 پرایم پر وته نو نیوکلیک اسید نو کې موږ ویلو چې په डी एन ए کې ا به د ټي سره سی به د جی سره وستېږي بل خبره ده چې موږ سره डी एन ए سیکنډ سټرکچر چې دی کدوا پولی نیوکلیوټایډ سټرین صحیح ده دا یو پولی نیوکلیوټایډ سټرین دی او یو بل پولی نیوکلیوټایډ سټرینډ یو ځای شي دینا په مخالف جهت کې نه یو 15 نه 3 پرایم پورې تللی او بل 3 نه 15 پرایم پورې وته تللی صحیح ده یو 15 نه 3 پورې تللی بل 3 نه 15 پورې تللی په اپوزیټ جهت کې انټیپیرلی او دوی تاو راتاو شي نو دوی موږ سره ډبل هیلکس جوړي لکه پوړی ټایپ دغه سټرین چې دی دغه پولی نیوکلیوټایډ سټرین چې دی چې دا یو بل سره نخلي نو دا موږ سره هایدروجن بانډینګ په واسطه نخلي که موږ دلته وګورو سی او جي ترمنځ سایټوسین او ګوانوسین یا سایټوسین او ګوانین ترمنځ موږ وګورو نو دلته موږ سره اکسیجن او نایټروجن ترمنځ هایدروجن بانډینګ دی ځکه هایدروجن بانډینګ د پاره ضروري ده چې هایدروجن یو باید وصلي چا سره نایټروجن سره وصلي یا اکسیجن سره وصلي نو دا نایټروجن هایدروجن سره وصل دی سو کې کش کې اکسیجن دا هایدروجن نایټروجن سره وصل دی سو کې کش کې نایټروجن دا نایټروجن هایدروجن سره وصل دی او اکسیجن کش کې دې ترمنځ جذب قوه ده نو دا ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे नो सी जी की बा द्रे हाइड्रोजनी अड़िकी सही ना द्रे हाइड्रोजनी अड़िकी बे मुसरा
O2 N2 N3 او د N1 او N4 او د O شپږ دوی ترمنځ به هایدروجني اړیکې. نو دلته چې دی دا هایدروجن باند ډونر دی دا هایدروجن ته دا ورکوي هایدروجن باند دلته دا ډونر دی دا هایدروجن باند ډونر دی دا هم هایدروجن باند ډونر دی او څوک چې دا هایدروجن اخلي هغه ایسپټور ورته وایي دا هایدروجن باند ایسپټر شو چا سره چې هایدروجن دی هغه هایدروجن باند ډونر شو صحیح دا چا سره هایدروجن نشته اکسیجن یا نایتروجن نور سره دی نو به موږ سره څه دی هغه موږ سره ایسپټر دی نو جنرالي اکسیجن چې دا ایسپټري صحیح ده خو دې کې کوم وګورو دا نایتروجن ایسپټر دی نو چا سره چې هایدروجن نه هغه ایسپټوري چا سره چې هایدروجني هغه ډونر دی نو کله موږ راشو دلته دا نایتروجن هایدروجن دا ډونر دی خو دا نایتروجن ایسپټر دی همدارنګه دا اکسیجن ډونر دی خو دا نایتروجن ایسپټر دی او بل دا دی چې ما سره ټي ای ترمنځ تایمین او ایډنین ترمنځ دوه هایدروجن بانډینګ دی دا هغه هایدروجن بانډینګ چې موږ سره دوه دی نو موږ دا سی ویلې شو چې سی ترمنځ هایدروجن بانډینګ داسې دی سی جی ترمنځ وبخای سی جی ترمنځ او टी ए ترمنځ یا ए टी ترمنځ ما سره دوه هایدروجن اړیکې دي نو دوی چې به تاو راتاو شي نو بیا موږ سره ډبل هیلکس غوندې جوړښت چې دی دا موږ سره جوړي نو دا موږ سره هغه دغه شو پولی نیوکلیوټاید شو او سنگل سټرینډ دی لا اوس موږ هایدروجن اړیکې دلته سره نه دي ښودلي نو که هایدروجني اړیکې مور سره شي نو بیا موږ سره ډبل سټرینډ شي ها نو دا 15 پرایم دی صحیح نو دا 5 اینډ والا برخه ده 5 اینډ والا برخه ولې ځکه چې 15 پرایم باندې فاسفیټ ګروپ دی دا یو نیوکلیوټاید شو د یو نیوکلیوټاید دریم پرایم بعد د بل نیوکلیوټاید د 15 پرایم د فاسفیټ ګروپ سره نښلي او دغه اړیکې ته موږ پاسپو ډایسټر لینکیج یو پاسپو ډایسټر لینکیج یو نو موږ سره 5 نه ټریپل او تر روانه دا 15 پرایم چې دی 15 پرایم پاسپو ډایسټر لینکیج دا د بل نیوکلیوټاید د دریم سره بیا وصلېږي نو دا دریم دی نو موږ سره به 5 3 داسې را رواني 5 پرایم 3 prime بیا 5 prime بیا 3 prime همداسې به روانې یو ځل 15 یو ځل 3 نو دا خو به ډي ان اے کې ځکه ډي ان اے کې موږ سره ایډنین تایمین ګوانسین دی دا ګوره موږ سره یوراسیل دی یوراسیل په یوازې ارنې کې دی که هماغه دی 15 پرایم 3 پرایمه 15 پرایمه 3 پرایمه صحیح ده بیا 15 پرایم او 3 پرایم نو یو سر کې به 5 پرایم راځي بل سر کې به 3 پرایم راځي دې کې په یو سر کې 15 پرایم راغلی پاره نه ده پارم او بل سر کې 3 پرایم راغی نو کوم موږ سره دا ارنه ده او ما سره قلوي محیط دی ارنه ده او قلوي محیط دی او دا غي ز هایدرولیسیس کوم دا ارنه نو ما سره په نتیجه کې راځي یو ما سره راځي 2 prime 3 prime cyclic monophosphate صحیح ده دا OH ما سره په دویم हाइड्रोक्सिल ग्रुप बांधी द्वयम प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बांधी ब्रेथ कई और आगे बांड पासपेट ता इंतकाली को पासपेट वुजी सही ना नमंग सारा 2 प्राइम 3 प्राइम साइक्लिक मोनोफॉस्फेट मुश्तकात जोड़ी की सही ना
او که د هغې هایدرالیسیس وکړو نو ما سره د دویم پرایم یا درې پرایم مانو فاسفیټ مشتقات جوړیږي او دا بل ار ان اے موږ سره چې دی د ار ان اے کوچنی شوه او موږ سره 3 فاسفیټ والا ار ان اے جوړه شوه اوس که हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ته موږ راشو نو ار ان اے کې हाइड्रोजन बॉन्डिंग نه ځکه هغه سنگل سټرینډ دی یو پولی نیوکلیوټاید پولیمر دی داغه نو دوه بیسونه یو ځای کېږي او خپل منځ کې हाइड्रोजन बॉन्डिंग کوي مانومر د پاره بیس پیر خو ډېر زیات دي خو په پولی نیوکلیوټاید کې یوازې 100 امکانات شته واټسن او کریک چې دی هغه موږ سره بیس پیر چې دا پری ډومیننټ دی اکثریت لري په ډبل سټرینډ ان ډي اے کې ای به تل لپاره جوړه کېږي د ټي سره سی به جوړه کېږي د جي سره دې مطلب دا دی چې پیورینز به د پیرمیډین سره یو ځای کېږي داسې نه کېږي چې پیرمیډین د پیرمیډین سره پیورینز د پیورین سره نه اډنین چې دا پیورین دی او دا به یو ځای کېږي د تایمین سره او سایت سی چې دی موږ سره ګوانسین چې دی دا پیورین دی دا به یو ځای کېږي د پیرمیډین سی سره نو دلته موږ سره د ای ټي او د جي سی ترمنځ دغه هایدروجني اړیکې موږ ښودلي صحیح ده د ای ټي او د جي سی ترمنځ نو کوم وګورو په سایټوسین او ګوانوسین کې یعنی سی او جی ترمنځ اړیکې ټریپل دي سی او جی ترمنځ اړیکې چې ټریپل دي او ټي اے ترمنځ اے ټي او ټي اے ترمنځ هلته ډبل دي او دې نه معلومیږي دا سی دا جی نو اړیکې چې ټریپل درې هایدروجني اړیکې دي دا اے او ټي ترمنځ دوه هایدروجني اړیکې اے ټي ترمنځ دوه هایدروجني اړیکې ټي اے ترمنځ دوه هایدروجني اړیکې سی جی ترمنځ بیا درې او بیا دلته درې نو دغه اے ټي ترمنځ دلته دا اړیکې دلته ښودل شوي دي صحیح ده نو اکسیجن او هایدروجن ترمنځ د هایدروجني بانډ اوږدوالی 2.2 انګسټرامه دی صحیح ده او دغه فاصله چې موږ سره ده صحیح ده دا 3 انګسټرامه دی که دلته موږ وګورو نو دغه اړیکه د هایدروجن د نایتروجن چې کوم هایدروجن دی اکسیجن دی دا 2.9 ده او نایتروجن هایدروجن ترمنځ 3 ده نایتروجن هایدروجن او د اکسیجن ترمنځ اړیکه څه ده د 2.9 ده او د یو C1 نو اخلا تر بل C1 پورې دا 10.3 انګسټرامه ده او دلته د یو C1 نو اخلا د بل C1 پورې دا 1.1 ده صحیح ده نو دا موږ ته دینه معلومیږي چې دغه د موږ سره هایدروجن بانډینګ چې دی ټریپل دی نو دا C1 او C1 پرایم ترمنځ ودواله چې دی د موږ سره رقم کړی د 10.3 ده دلته 1.1 دی نو دا موږ سره د ډي ان اے کې دا شی تر سره کیږي صحیح ده په ډي ان اے کې چې ا به د ټي سره او جی به د سی سره ځای کیږي ا ټي ترمنځ دوه هایدروجني اړیکې دي او جی سی ترمنځ چې دی 3 هایدروجني اړیکې